السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو زمانه نننۍ ویډیو د مطلوب باره کې ده. د حروف باره کې خو ما تاسو ملګري پوهه کړي وي، لیکن نننۍ زما ویډیو دومره ضروري ده که دا ویډیو تاسو ټوله وکتله نو ان شاء الله چې زمونږ ډیر پښتانه وروڼه به د ډیر نقصان نه بچ شي، کم چې په سعودي عرب کې دي. خو ویډیو به تاسو ټوله دلته چونکه ټیک ټاک کې د 3 منټو ویډیو نو هغه نه راځي پوره. نو زما په یوټیوب چینل باندې به ویډیو وګورئ، عمر خان ټي وي زما د یوټیوب نوم دی، او ویډیو به ټوله ګورئ او دومره شیر کوئ دومره دا ویډیو چې زموږ څومره پښتانه وروڼه دي په سعودي عرب کې چې دا ویډیو هغو ته ورسي. ګورئ وروڼو، زموږ پښتانه وروڼه اکثر دوکه کېږي په دې باندې چې کمپني هغې له یو سپین پیپر ورکي او په هغې باندې خو عربۍ کې لیکل شوي، غریب یو سړی راغلی دی نو په عربۍ باندې اکثر ملګري نه پوهېږي. هغه به وایي چې یاره دا څه لیکلي دي. هغې کې اکثر دا وي چې یاره کله ورته هغه دسخط ورته وکړي نو هغه سړی مطلوب کې په 40,000 ریالو کې په 100,000 ریالو کې ډېر داسې ملګرو ما ته میسیجز کړي چې یاره عمر بھائی زه په 100,000 کې مطلوب کړی یم، په 50,000 کې مطلوب کړی یم. اوس د مطلوب معنی دا درونو په دې باندې ځان پوهه کوي چې ممنوع سفر شوی، ته نشي تللی بیا چې څو پورې دا مطلوب دې کوز شوی نه د سیسټم نه نو نشي تللی. اوس تا مثال په تور ته حروب نو د حروب ته سفر کیدی شي، ته خپل ملک ته تللی شي، لیکن د مطلوب ته نشي تللی تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې دا مطلوب ستانه ختم شوی نه. صحیح درونو. نو یو کوشش کوئ چې کلم تاسو لاس تاسو کمپني یا ستاسو کفیل درته وایي چې په دې پاڼه باندې دسخط وکړه نو ورته ووایه دا تا ته حق حاصل دی، ته د هغې نه ټیم اخیستی شي، تاله وزارت العمل او دلته چې لیبر منسټري چې کومه ده هغه تاله دغه اجازت درکوي چې ته په دې کې وخواله دا وګوره، دا سټډي که دا خپل عقد دا پیپر ته چې په کوم باندې دسخط کوې دا سټډي که دا وګوره که نه، د هغې نه پس بیا دسخط وکړه. دا نه چې بس زر زر زر. بعضې ملګري داسې وو چې هغو له کمپنیا یو لیموزین کمپني وه او هغې کې همدقسې ملګري مطلوب کړی شو، هغه غریبانانو ډریورانو پته ورته نه وه، نو بیا غریبانان مطلوب بیا هېڅ هم نشو کولی که نه. نو داسې خبره ده دوستانو چې کلم تاسو له څوک داسې پیپر درکړي چې په هغې کې عربۍ لیکلی شوي هغه تاسو د سره دسخط کوئ، ما په هغې باندې توقیع ګوته مه لګوئ. یو خبره شروع نو اوس یو ملګری دی او د هغه نه ګوته ترې ولګېده، فنګر ترې ولګېدو یا دسخط وکړو او وروسته نو بیا به دې څه کوي. ګوره بیا هم تعالی دا دنیا دا یو نظام دی، الحمدلله په سعودي عرب کې یو سیسټم دی او دا سیسټم مطابق الحمدلله زندگی روانه ده او هر سړی په دې باندې لازم ده چې د قانون احترام وکړي. پته درته نه وه ولګېده خبره خو ته خو هسې مطلوب شي، خدا نخواسته لاړ شه لیبر منسټري کې دا خپل مطلوب چیلنج کا، هلته چیلنج کا، هلته د هر لینګویج والا خلک شته، هلته ځان له ښه وکیل ونیسه او هلته دا ثابت کا چې یاره دا زمانه چې دا توقیع او دا فنګر لګېدلی دا زمانه په دوکه باندې لګېدلی، زه په عربۍ باندې نه پوهېدم، ټول هلته دا ثابت که او یا چې کله ما په دې باندې دا دسخط کوو یا ما په دې باندې ګوته لګوله نو په دې کې نه ډیټ نه تاریخ او نه په دې کې دا چې کوم مطلوبه رقم یې اچول دی نه په دې باندې داو. ټیک شو نو دا ته هلته ثابت کا او دا ښه یو چې هلته کله ځي نو ځان له ښه ټیټ تیاري کوه که نه. نو انشاءالله که هلته هم دا ته ثابت کړه نو انشاءالله هلته هم ستانه دا مطلوب هغه ختمېدی شي، ستا کمپني به راوغواړي د هغو نه به دا هلته قاضي ته دا خپله خبره ته پیش کړه نو دا ختمېدی شي ستانه. نو وروڼو زه په بار په خپل ویډیوز کې تاسو ته دا تلقین کوم او دا خبره تاسو ته کوم چې په چرته هم په سپینه پاڼه باندې یا داسې پاڼه باندې چې په هغې باندې عربي لیکلی شوي ته پرې پوهه نه نو د ځان نه دغه مه جوړوه، د ځان نه یو غټ دغه مه جوړوه چې په هغې باندې به زر زر ته دسخط وکړي. د هغه دسخط نه وروسته چې تا ته کله پته ولګېده ما ته یو ملګري یو پیپر راولګو عمر وایي دا ته وګوره زما کمپنۍ راکړی بس ما پرې دسخط وکړو. ما ورته وایم دسخط دې پرې کړی دی خو مطلوب یې کړی اوس د سعودي عرب نه شي تللی. داسې ملګري دي دلته چې 8 لس کاله نه شي تللی، وجه څه ده چې هغه مطلوب کړی شوي. یو پوینټ شو دوستانو. دویم او ضروري خبره دا ده اکثر ملګري اکسیډنټ وکړي، خدا نه خواست اکسیډنټ وکړي، د کمپنۍ ګاډی چلی یا د خپل سپانسرز ګاډی چلی که نه هغه اکسیډنټ هغه باندې هغه کمپني او هغه هر څه په هغه باندې هغه نقصان او دغه په هغه باندې راوړي. ورونو بالکل دا نشته. لاړ شه چې کله هغو قاضي ته هلته مخامخ دا ووایه چې ګوره زه د کمپنۍ له ګاډی چلوم، زه خپل سپانسر له ګاډی چلوم، د دې ټول نقصان زه خو ځان له کار نه کوم، کار خو زه هغه له کوم، خو ما له سیلري راکوي.
ټیک شو دا ته ووایه او بالکل داسې شوې ده چې کم سترانګ او ښه تکړه هلکانو او داسې ډېرو ملګرو ماته ویلي دي او هغو خپل دغه هلته پیش کړو نو د هغو نه هغه نقصان په هغو باندې رانغی چې بای زه او صحیح ده ته خو ځان له کار نه کې هر سړی دلته یو سړی د سعودي عرب کې آزاد کار ممنوع دی ته خو ځان له کار نه کې کپنۍ له کار کې او خپل کفیل له کار کې نو چې خدا نه خواسته څه نقصان دی راغی د هلته پیش کې په ځان باندې نقصان مه دغه کوه چې تا باندې 560 ریاله د باندې راله لاړ شه دا قاضي ته هلته مخامخ ووایه چې ما زه ګاډی کپنۍ له چلوم نقصان چې ګاډی خپل کفیل سپانسرز له چلوم ټیک شو او دا نقصان چې کوم دی په ما باندې نقصان ولې راځي نقصان به هغه ادا کوي ټیک شو ورونو دا یو څو خبرې ورونو په دې باندې ان شاء الله ورونو که تاسو په دې باندې عمل وکړو ان شاء الله نو هیڅ قسمه چې کوم نن تاسو سم مشکلات او دغه دا مطلوب دا قصې په تاسو باندې ان شاء الله نشي راتلی که تاسو زما له په دې باره کې تاسو زما نه سوال کوئ کمنټس کې ولیکئ زما انسټاګرام باندې دا ویډیو موجود ده زما په یوټیوب باندې موجود ده په فیسبوک باندې موجود ده او په دې ټیک ټاک باندې چې څومره رااله ده نو ټول ویډیو زما دا د مرګرو سره چې څومره شیر کولی شي دا ویډیو شیر کړئ دوستانو چې نور زموږ کومره مسافرونه دي چې هغه د دې نقصان نه بچ شي